ګرانو کتونکو اوریدونکو دا تاسو هر څه وکړه او دا هغه مسله وه کوم چې دا په سوشل میډیا باندې دا تور کول او اخوا دیخوا دا زما ګران دوست دی میا زه خپل تعارف وکړئ جي دا میا السلام علیکم زه میا ضیا او دا زما مشر ورور زما دوست او زما ډېر خوږ ملګری جان محمد صاحب دی او دا چې کوم هلې ځلې روانې ما خو زه به خبرې نه کوم د دې خبرې دومره ښکلې روانې وې چې ما خبرې نه کول غوښته خو مجبوراً به زه په دې خبره کې یو څو خبرې که تاسو اجازه راکوئ زه به وکړم پښتون په حیثیت باندې بچې ما ته لږ غوږ کېدی د یو پښتون په حیثیت باندې زه خبره کوم چې عام طور خلک وایي چې لر او بر یو افغان نو چې کله لر او بر یو افغان شو نو بیا ظلم مه کوئ نه دی افغان ظلم کوي نه دی پښتون ظلم کوي نه دی پاکستاني ظلم کوي نه دا شی نه ضیا صاحب دا لر او بر د پاکستان نه خلک نه وایي که خلک وایي هغه شی غلط دی لر او بر خو زه ضیا صاحب د دې شي مکمل خلاف یم بلکې پاکستان د دې شي خلاف دی لر او بر خو منلو ده نه که نه خبره کوم زه ریکویسټ چې کله تاسو دا وایئ نو بیا په کار دی تاسو داسې نه کوئ که چېرې تاسو داسې کوئ نو د دې مطلب دا شو چې دا پاکستان تاسو دوه کړه تاسو بیا افغانستان جدا کړو او دغه مو جدا کړو ټیک شو کوشش تاسو ته پکار دی چې تاسو پرې ژبه باندې پرې مسلمانۍ باندې تاسو یو شی تاسو دلته کې اوسئ یو ځای د رزق معاملې دي داس ټیک وایم تاسو د رزق معاملې یو ځای کې دي نو په ځای دی چې تاسو کله یو کس غریب دی نو د سره ظلم وکړئ که یو زیاتې کوي ټیک ظلم مه کوئ هېڅ حکم مه کوئ متاسو کوئ او زیاته ښه به دی اخري خبره کوم زه په خبرو زیات نه پوهېږم که ما څه غلطي کېږي نو ما د جان محمد صاحب لیدونکي کتونکي دې ما ته معافي وکړي زه یو مسلمان په حیثیت خبره کوم چې روغ وکړې دې کې چې تاسو شل مړي وکړئ اخر کې به روغه کوئ اخر کې به راځئ کېنئ به روغه به کوئ په قرآن به کوئ ټیک شو جي خیر دی یو بل سره رورولي وکړئ او مه ته کور پیدا مه کړه مه دښمنۍ کوئ مه جنګونه کوئ مه چا څه وشو دا وشو او خلک شل مړي یو بل ته بخي په یو لا اله الا الله محمد رسول الله باندې روغ وکړئ سلو وکړئ او په قرآن وکړئ او هر څه لري کې ختم کړئ جی جزاک الله سر میسج ورکړئ راشه خپل